یاره دې سړي خو د اسلام دپاره ګوره ډېرې خبرې اترې کړي دي ښه، او د اسلام په وجه باندې ډېر ګوره قید شوی دی دا محمد علي دا باکسر د امریکا، او دومره په نبی علیه السلام په نوم باندې غیرت کړی دی چې په امریکا کې یو ځمکه شانده په هغې باندې څومره چې د هغوی عظیمترین انسانان تیر شوي دي که نه، د هغوی نومونه یې لیکل، او نو ده ورته څه ووي، ده ورته ووي زما دا نوم جناب په دیوال باندې ولیکه. ولې په دې کې محمد دی او دا بره ولیکه، او د اسلام د وجې نه قید شوی هم دی، د اسلام د وجې نه جرمانې پرې لګېدلي دي، او د اسلام د راوړلو د وجې نه په قوم کې څه یو غداره ټهراو شوی دی، او د اسلام د راوړلو د وجې نه د هغې ځای خلکو وی چې مسلمان چیمپین کېدل دا یو د شرم یو د عار خبره ده. لکه نو ما وی یاره په ده باندې خو یو وړوکې شان کلیپ سازول فکار دی. د ده نوم څه دی؟ لاولنی کیسس مارسیلس غالب د ده نومو، او په 17 جنوري په 1942 کې دی پیدا شوی دی، او وفات شوی کله دی 3 جون 2016 کې دی دنیا تلی. خدا د الله احسان دی، شکر دی چې د اسلام حالت کې تلی دی. د شلمې صدۍ د 20 صدۍ عظیمترین کلاړي چې لقب چاته میلاو شوی دا سره دا محمد علي دی. د شلمې صدۍ 3 پیرې چمپیون ورلډ چمپیون په باکسینګ کې دی پاتې شوی، 3 پیرې ورلډ چمپیون پاتې شوی دی. د 100 نه زیاتې مقابلې ګټلې دي، 20 کاله په دې باکسینګ کې پاتې شوی، او چې کله به د مقابله وه نو ټکټونه به ختم شو، او د باکسینګ څنګه شروع کړو، د سیکل چلو، او دا تور نه دي کوم چې په دې انګریزانو کې تور خلک دي دا هغه، او دغه سیکل چېرته سیټ ته ودرول او چا د سیکل پټ کړو، او دی لاړی بیا هغه ځای چې کومه پولیسان دي هغوی ته ویې ګورئ د مخکې نه شو خو داسې هغوی ته ویې ګوره زما دا غل پیدا نه شو، زه به دا چلو کوم، زه به هغه چلو کوم. نو یو پولیس ورته وي راځه زه درته دغه ښیم باکسینګ درته ښیم، نو د هغې نه هغه پولیس استاد شو او داسې ابتدا یې وکړه خبره، بیا مسلمان شو. نو خبره مې دا ده چې کله به د مقابله کوله ټولې خبرې له راځم چې کله به د مقابله کوله نو ټکټونه به ختم شو، او په 1964 کې دی مسلمان شو. او مسلمان څنګه شو؟ هلته د مسلمانانو یو تحریک چلیدو، د مسلمانانو سفید پوش مسلمانان به ورته وي د هغې یو تحریک چلیدو، دی د هغه حصه جوړه شوه او متاثر شو او مخکې مسلمان شو، خو بیا یې څه وکړه یو مقابله یې وګټله چې چمپیون سا شو، چمپیون که نه د ورلډ چمپیون سا شو. هغه مقابلې نه پس یو انټرویو کوله او ډېر په جوش کې سوي، ما وایي د حقیقي رب سره مقابله دغه ده، ما وایي د حقیقي رب سره خبرې کړي، او زه د دنیا عظیمترین انسان سا شوم، او ما خپل رب وپېژنو، حقیقي رب سره مې خبرې کړي، حقیقي رب مې وپېژندو. دا خبرې اتلې په ټوله امریکا کې په ټوله دنیا کې یو داسې یو عجیبه شانې تاثر پرېښودو چې رب کوم د کوم رب دی. مسلمان شوی مخکې و، خو 1964 کې بیا میدان ته راووت او د اسلام یو پرچار وکړو، او کله چې دی مسلمان شو که نه نو د هغه ځای ارني ډسیرین دی کوس عجیبه نومونه دي مړه، دا هغه ټایم کې باکسر و ډېر لوی، هغه وویل یاره مسلمان او چمپیون د پوره ورلډ دا خو د شرم خبره زموږ دپاره. چا به ورته محمد علي نوم نه یادو، حق خپل نوم به ورته یادو، چا تسلیمو نه، او دی په خپله خبره باندې ولاړ دی. نو دغه کس سره یو څو ورځې پس بیا مقابله راغله. دا چا چې وي چې د مسلمان چمپیون بندېدل او جوړېدل دا د شرم خبره سره مقابله راله، او سمې داسې کو چې سمې ګوښمال کو، او د مقابلې په دوران کې ورته سوی او زه مسلمان شویم، او زه مسلمان شویم، او ته څه کولی شي زه مسلمان یم، څوک څه کولی شي زما. نو هغه مقابلې ته هم وګټله، او د هغې نه پس یو عظیمترین انسان، یو عظیمترین باکسر د پوره ورلډ هغه تاریخ څه دی هغه رقم کو. نو غرض مې دا دی جنابو چې الله دې پرې رحم وکړي، شکر الحمدلله چې د اسلام خلک دنیا ته ویتنام چې کوم جنګ په هغې کې امریکا والا ورته ووي چې ته لاړ شه او د یو فوجي په حیثیت باندې څه وکړه جنګ وکړه، هغه ورته وایي نه زه به وایي جنګ نه کوم. ولې کم مسلمان چې 15 وخته مونځ کې د سلامتیا خبره کوي
هغه قاتل نشي سازېدی زه جنګ نه کوم زه نه ځم نو په دې وجه باندې 15 کاله قید دله ورکړی شوی ښه 15 کاله قید او غالبا $10,000 په هغه ټایم کې جرمانه او په باکسینګ پیسه ولګېدل پابندي په ولګېده ا دې د وجه نه دی ډېر غریب شو په هوټلو کې دیاړیانې شروع کړې ښه خو د اسلام نه اورېدلی ګورې نه دی ښه په اسلام باندې ولاړ دی او په دې هلک دنیا نه لاړی نو دوه خبرو مې غرض دی جناب په اسلام باندې غیرت هر ځای کې پکار دی الله بدله همت درکوي دویم د دنیا عظیم ترین خلق هم دنیا نه لاړ شي نن دی په خاوره کې پروت دی جی هېڅ څیز نه پکارېږي نوم یې موت ادا دی الو خو بس خبره ده ختمه شوه لاړی جي زموږ دعاګانې دي الله دې قبر د نور نه ډک کړي الله دې موږ ټولو ته هغه چې کومه زموږ آخري خاتمه ده په ایمان باندې کړي نو بس یاسې مخکې لره خبره لرم چې شارټ کلیپ احساس کومه چې د دین دپاره د اسلام په نوم خیر دی لږ زور یې اغستی نو ما ویل چې مخې ته راوړم